اسرا ویل کېږي او دغه سفر ته معراج ویل کېږي. د دې سفر دوه حصې دي. یوه حصه هغه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه روان شو او فلسطین ته ورسېد، مسجد اقصی ته. نو دا حصه هغه ده چې دا د قرآن مجید نه ثابت ده او دې ته اسرا وایي. اسرا د شپې سفر ته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تللی او بیا د بیت المقدس نه واله غوره اسمانونو ته سدرة المنتهی ته. دا حصه دا بیا د احادیثو نه ثابت ده، دې ته معراج وایي. معراج په عربۍ زبان کې پړدو ته ویل کېږي. رسول الله بار بیا په پړدو باندې وخوت. ام هاني دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره لور ده او دا قصه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کمره کې پروت و او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې ورک شو او زمون سره دا یره پیدا شوه چې نه چې دشمنان تښتولی. دا خطرناکې ورځې وې د نبوت لسم کال و چې خلکو سلاګانې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو یا د قید کولو یا د جلا وطن کولو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او ما ته تپوس وکړو. رسول الله دا تفصیلات بیان کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه وځم په حرم شریف کې، یعنی د ام هاني په کور کې، او په دې کې جبرئیل امین راغی او زه راپاڅولم او زه حرم شریف ته راوستم او د زمزم د کوهي نه یې اوبه راوړې او زما سینه یې کولاو کړه او د هغې نه یې دا زړه راویستو، هغه یې په دغه اوبو باندې وینځو. دا په دوه اوبو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اپریشن شوی د زړه. یو په هغه موقع باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړوکی و او د حضرت حلیمې سعدیې کوو هلته یې خوی خوړو او چې بیا دومره ټایم ته ورسېدو چې لوبې کولې، ګرځېده را ګرځېدو. نو حلیمه سعدیه وایي چې یاره زموږ هغه دوه نور ماشومان راغله په دادۍ باندې او ډېر زیات وارخطا او رنګونه یې زیړ شوي وو. دا خبره یې وکړه چې یاره زموږ هغه ور چا راڅمله او دا زړه یې ورله سري کړه. نو دا وایي چې ما او خاوند مې په منډه باندې ورغلو. نو محمد چې په دغه ورځو کې ماشوم و او بیخي وارخطا ولاړ او رنګ یې زیړ شوی و. موږ ورته ویې څه چل دی؟ وایي دوه سړي راغله او سپینې جامې یې اغوستې وې او څملولی وی او زما دا زړه یې راکولاو کړو، بېرته بیا پایې کې کېښود او دا حقیقي اپریشن و. بیا د هغې هغه نښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه مبارکه کې وې او یو په دې موقع باندې رسول الله فرمایي چې جبریل زما دا سینه کولاو کړه، زه یې ترې راویستو او د زمزم په اوبو باندې یې وینځو او د هغه سره په پلیټ کې څه ورسره و هغه یې پکې ور واچوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زړه چې وینځو نو دا څومره کینه او بغض او خوشي اخلاق دا چې دی ته بلکل صفا کړو او دې پلیټ کې چې څه وو د رسول الله په ړه کې ور واچوي نو هغه ایمان و علم او بیا یې له زړه بند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا یو سوندي راوسته او دا د کچر نه لږه وړه وه او د خر نه لږه چوته وه، موراک چې ورته وایي. او ما ته یې ویل
چې په دې باندې سور شان چې ما زه به وسورېدم نو دا سورلي چې وه هغې به تندرک کوړ نه ودرېده. نو بیا ورته د حضرت جبریل وی چې ته دا سړی نه پېژنې چې دا څوک دی؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو هغه په قلاره باندې ودرېده او دومره روغ پرې راغی چې د هغې نه خولې روانې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت جبریل مخکې کېناسته او زه په هغوی پسې وروسته کېناستم. او چې څومره د انسان لرې نظر لګي بس دومره به هغې یو قدم اخیسته او ګمراه کړم خو په دې بنیاد باندې وایي د برق په شان دا به تېزه تله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لار باندې موږ دا مختلف قسمه مناظر رال. په لار کې یو بوډۍ ښځه وه او ما ته حضرت جبریل وویل چې دا پېژنې؟ ویې ما ویل چې نه. ستا د دې بوډۍ مطابق څه خیال دی چې د دې به څومره عمر پاتې وي؟ ما ویل چې اکثر عمر یې خوړلی دی او لږ عمر به پاتې. دا دنیا ده، بس دنیا اکثر عمر ختم شوی دی او ډېر لږ پاتې دی. او بیا موږ لاړو بیت المقدس ته ورسېدو، هلته مو هغه سورلي وتړله او چې کله داخل شو نو ټول انبیا هم موجود. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاو سره میلاو شو، مخکې شو او دوی یې لمونځ هم او بیا یو پړوی راښکته شو په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت جبریل بره وخاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسمانه وټکاو، آواز وشو ویې څوک یې؟ جبریل. وی یوازې وی نه محمد صلی الله علیه وسلم راسره دی. وی په هغه پسې جواب شوی و که نه په خپله باندې راغلی؟ وی نه جواب پسې شوی و. نو دروازه کې ولاړ شو او وی ما ته یې ستړي مه شي وویل فرښتو. وی چې اولني اسمان ته داخل شو نو زموږ ملاقات حضرت آدم علیه السلام سره وشو او بیا دویم اسمان او بیا دریم. په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی، د یوسف علیه السلام سره، د موسی علیه السلام سره، د هارون علیه السلام سره، د ادریس علیه السلام سره. بالاخر کار اووم اسمان ته چې ورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بار بیا یوه ونه وه او هغه ونې ته سدرة المنتهی ویلی کېږي. سدره په عربۍ زبان کې بیري ته ویلی کېږي. دا د بیري ونه وه او رسول الله فرمایي ډېره زیاته ښایسته وه. په هغې باندې به مختلف قسمه رنګونه راتلل. رسول الله فرمایي په هغې کې دانې وې. رسول الله فرمایي د هجر علاقې چې کومه چاټۍ دي ګمان دې غټ غټ د هغې عمره د هغې یوه میوه وه، یوه دانې وه. رسول الله فرمایي چې د هغې دا پاڼه به یو طرف ته تاو شو نو یو شان رنګونه به یې راوړو، چې د بل طرف ته به تاو شوه نو بیا به یې بل شان رنګونه راوړو. بیا حضرت جبریل وویل چې یاره زه نور مخکې نه شم تللی، ما ته نور اجازت نشته. جبریل چې ځي نو د دغه سدرة المنتهی پورې ځي، د بر نه چې کوم احکام نازل شي نو د دغه ځای نه راخلي او د ښکته نه چې څه ویسي نو بس دغه ځای کې حواله کوي، پورته هغه کوم اجازت نشته. او بر بیا لامکان هغې ته ویلی کېږي عرش دی او کرسي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مخکې لاړ او د الله رب العزت سره ملاقات و او ډېر تفصیلي ملاقات په واپسۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تحفې ورکړې. یوه تحفه په هغې کې د سورې بقرې داخلي 3 آیاتونه 2 آیاتونه آمن الرسول. بیا په واپسۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی نو په هغه باندې 50 نوټونه فرض شو. بیا د سدرة المنتهی په خوا کې جبریل ولاړ و نو هغه ورته په خپل قصر شکل کې ځان ښکاره او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنمونو سیلم وکړو، د جنتونو سیلم وکړو، هر څه یې په خپلو سترګو باندې ولیدل. تاسې ته مخکې ما ویلي چې یو ته ایمان بالغیب وایي او بل ته ایمان بالمشاهده. د عامو خلکو ایمان چې وي نو دا ایمان بالغیب وي
او د پیغمبرانو ایمان چې دا ایمان بالمشاهده یا سي په سترګو باندې کېږي. الله رب العزت ولای او چکر ورکړي او عزت ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا څه په خپل سترګو باندې ولید. او پسې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته شپږم اسمان کې بیا د حضرت موسی سره ملاقات وشو. دا ډېره تفصیلي واقعه ده، خو دې شارټکټ ته وایم چې ټایم مختصر ده. ناروبار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کو دا یو دوی چې ما تجربه کړې ده په بني اسرائیل باندې، هغه دوه څونه نشي کول او په تا باندې دا پنځوس دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار واپس کېده، بلاخر کار دونه پنځه تراو او بیا ورته الله رب العزت وی چې خیر دی کړي دي پنځه او ثواب به ورته 50 ته ملاوي. او پسې کې چې ګټه کله بیت المقدس ته بیا راغله، نو بیا پیغمبران موجود وو، هغې له بیا جمع وکړه او بیا غوراک ته وکتل. بیا چې سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او امي هاني ته قصه وکړه، هغې ورته وویل چې دا قصه خلکو ته ورکړي، خلک یې نه مني، خلک به درته باندې نور افغان دي. هغې ویل نه، دا قصه به خامخا زه دې خلکو ته کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا قصه په حرم شریف کې خلکو ته وکړه، خلکو خنداګانې کولې، مخالفین په یوه شپه کې بیت المقدس ته تلل او بیا بره تلل او بیا واپس راتلل. دا خلک خو داسې چې بیت المقدس ته ورتلو دپاره د تجارت فلسطین ته، نو د مکې نه چې سړی فلسطین ته ځي نو هغه څومره سفر دی. نو بیا خلکو پروپیګنډې شروع کړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه موقع باندې نه و چې هغه ورته ووایي چې یاره رسول الله خو داسې وایي، ملګری دې دا وایي. هغه وایي که دا خبره واقع رسول الله کړي نو دا به رښتیا وي، ځکه دروغ نه وایي. او بیا خلک راغله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تپوسونه کول، ځکه دا خلک خو داسې وو چې بیت المقدس په مخه باندې لیدو. رسول الله ته ووایي چې ووایه بیت المقدس څو دروازې دي، څو منارې او څو پایې کې کړکۍ وي. رسول الله خو ورغلی و، لمونځ یې کړی او بیا سینه بره ختلی او په واپسۍ کې هم سیده راغلی او سوچ یې نه وکړی. رسول الله فرمایي زما سره تشویش پیدا شو، نو بیا جبریل ما ته د بیت المقدس نقشه په لاس کې کېښوده او خلکو ته یې ویل چې اوس وایه تپوسونه کوئ. چې چا به کوم تپوس کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځواب ورکاوه، نقشې ته یې کاته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وویل چې ستاسې قافله چې د بیت المقدس نه واپس را روانه ده، هغه په پلانکي ټایم باندې به راورسي. او د هغې نه دا تپوس وکړي، هغې په لار باندې دمه کوله او د هغې سره منګی و، پایې کې اوبه وې او موږ د هغې نه اوبه وڅښې او زموږ خوراک چې و نو د هغې نه د هغې ځینې اوښان ویرېده، وترېدل. چې دا خلک راغله نو بیا دې تاسې تپوس وکړئ. نو هغه خلک چې راغله نو هغې واقع وي چې زموږ اوښان ویرېدلي او ترېدلي وو. قرآن دا خبره کوي چې الله رضاق دی چې خپل بني ادم یې د شپې په څه لږه حصه کې د مکې نه بیت المقدس ته بوتلو، د بیت المقدس نه بیا بار وخېژه او د هغې نه بعد بیا د بني اسرائیلو تاریخ قرآن را نقل کوي. د بني اسرائیلو د تاریخ را نقل کولو مطلب هم دا دی، مسلمانانو ته به وویلی شي چې یاره اوس مشري بدل شوه. د بنو اسحاق نه هغه مشري واغسته او بنو اسماعیل یې ورکړه. خو قرآن د هغې تاریخ ځکه را نقل کوي چې دا خلکو نه دا مشري ځکه واغستی شوه چې په هغې کې دا کمزورۍ وي. نو که دا کمزورۍ په تاسې کې پیدا شوې نو بیا به موږ هم ستاسې نه دا مشري اخلو. سبحان الذي پاکی دا ذات را اسرا چې بولی و بعبده خپل بنده لیلا د شپې په لږه حصه کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصی مسجد اقصی ته الذي هغه مسجد اقصی بارکنا حوله چې موږ برکت اچولی د هغې چاپېره. دا په فلسطین کې دی، دا ډېره زیاته برکتي علاقه ده. یو خو دغلته ګڼ پیغمبران تېر شوي
او دویمه دا ده چې دا علاقه انتهایي زرخیزه ده. لنریه د دې دپاره چې موږ وښایو ته من آیاتنا خپلې نښې، انه دا الله هو السمیع اورېدونکی دی، البصیر لیدونکی دی. وآتینا موسی الکتاب، یقینا موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب، وجعلناه موږ ګرځولی او دا کتاب هدن لبني اسرائیل، هدایت دپاره د بني اسرائیلو. موږ ورته ویل الله تتخذوا تاسې نه ونیسئ من دوني زما نه علاوه وکیلان نور کاساتان، ذریته من حملنا مع نوح، هغوی ته موږ ویلي وو ای اولاد دا بچیان چې موږ سواره کړي وو د نوح علیه السلام سره. یا ذریته من حملنا مع نوح، ای اولاد دا بچیان چې هغه موږ سواره کړي وو د نوح علیه السلام سره. انه دا نوح علیه السلام کان عبدا شکورا، دا د الله بنیادم و قدردان، د الله شکریه به ادا کوله. دا چې کوم اوس نسل دی نو دا هغه خلک دی چې دا د نوح علیه السلام سره د دې بشران په کښتۍ کې سواره شوي. د نوح علیه السلام سره وایي په کښتۍ کې 3 ځایونه وو، یو حام وو، یو سام وو، یو یافس وو. نو دا په مخ د ځمکه باندې چې څومره نسل دی نو دا ټول هم د ده په 3 کسانو نه اوس راټول شوی. وقضینا موږ فیصله لېږلې وه الی بني اسرائیل، بني اسرائیلو ته فی الکتاب په کتاب کې لتفسدن فی الارض، تاسې به خامخا ورانۍ کوئ په ځمکه کې، مرتين 2 کرته، تاسې به 2 قیرا سرکشي کوئ، ولتعلن او تاسې به سرکشي کوئ، علوا کبیرا لویه سرکشي. فاذا جاء وعد اولاهما، کله چې راشي وروستۍ نیټه، باسنا علیکم موږ به راولیږو په تاسو باندې عباد لنا خپل بندګان اولي بأس شدید، چې هغه به خاوندان د سخت جنګي، فجاسون هغه به ورننوځي خلال الدیار په منځ د کورونو کې، وکان وعدا دا وعده ده مفعولا خامخا کېدونکې. دا بني اسرائیل چې وو نو دوی 2 پیره سرکشي کړې وه، د الله د قانون او د الله د نظام نه بغاوت کړی. نو الله وایي چې په دې خلکو باندې ما بیا 2 پیره عذاب راوست. په دې خلکو باندې خو ډېر عذابونه راغلي دي، خو دا 2 عذابونه چې الله دې خلکو له د انسانانو په لاس باندې ورکړي نو هغه ډېر زیات خطرناک دي. یو هغه عذاب و چې دا د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا 1540 کاله مخکې، چې په دې خلکو باندې الله د بابل یعنې د عراق بادشاه بختنصر مسلط، او دا خلک یې بیت ترتیب تربیت تر کړو. په درګاو خلک داسې وو چې دا خلک یې قتل کړو، او 27,000 کسان داسې وو چې دا بختنصر د ځان سره ویوړو، د غلامانو په شکل باندې، د نوکرانو په شکل باندې، ورته به بیا خدمت کاوه. بیا الله دې خلکو له لږه موقع ورکړه، او د ایران بادشاه شئیر ایران ورته وایي قرآن به هغې ته ذوالقرنین وایي، د هغې تفصیلات را روان دي. هغه چې کله بیا په دغه بغداد باندې او بابل ښار باندې حمله وکړه نو دې خلکو له ازادي ورکړه او دا خلک را آزاد شو. خو دا خلک چې کله بیا سرکشه شو نو بیا د حضرت عیسی علیه السلام د راتلو نه بعد تقریبا 80 کاله بعد 80 عیسوي په دې خلکو باندې الله د روم بادشاه مقرر کړو چې د هغه نوم ټیټس دی، او هغه 1,33,000 یهودیان د قتل کړو، او 27,000 داسې وو چې هغې غلامان کړو. 27,000. دا مولانا مودودي لیکي چې دا خلک چې وو د حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې دا خلک برابر، او دا زمانه د دې خلکو د عروج زمانه وه، دې خلکو ډېره ترقي کړې وه، او دا فلسطین او دا شرق اردن او دا علاقې داسې وي چې په دې علاقو باندې د دې خلکو حکومت. او دا چې کله بیا سلیمان علیه السلام وفات شو د هغه زوی هغه تخت ته وخوت، هغه نه اهله، او د هغه نه بیا دا خلک په 2 ټوکري شو، 2 ریاستونه یې قایم کړو. نو یو هغه ریاست و چې هغه په د شمالي فلسطین او دغه علاقو باندې و، او هغې ته به اسرائیلي ریاست وایي، او د هغې دارالخلافه چې وه نو دا سامریه وه. او دویم د دې چې و نو دا په د جنوبي فلسطین باندې او په دې علاقو باندې و، او د دې پایتخت چې کومه و نو دا یروشلم و، دا اوس چې کوم د دې پایتخت دی.
خدا چې همیشه د پاره بیا په خپلو کې جنګونه کول. بیا داسې وشوه چې بیا یې دغه وخت نصر ته ووایي چې راشه ته زموږ مرسته وکړه. دا سامریه چې کوم وو او دا نو په خپلو کې بیا جګړې کولې، نو بیا یې بیروني امداد وغوښتو. لکه دا افغانیان چې کله وران شو بیا د روس نه امداد وغوښتو. روس چې بیا راغی نو هغې بیا ده نه کاته چې دا مې خپل دی او دا مې پردی دی، بیا ټول ختم کړو. نو وخت نصر چې کله بیا راغی نو بیا یې دواړه ریاستونه ختم کړو، هم سامریه ریاست او هم یهودیه ریاست، دواړه بیا ختم کړو. او دا خو هغه چې د قرآن په نزول نه مخکې په دې خلکو باندې غټې حملې شوي، د هغې نه بعد بیا الله بیا نور خلک مسلط کړي. دا خلک چې کله هم سر راپورته کړي نو الله او رسول تیار کړي. دا د 47 نه واله تر 45 پورې په دې ټیم کې بیا الله هټلر مسلط کړه. او دا د پنلینډ او د پولینډ او دا یهودیان چې کوم وو تقریبا 15 لکه یهودیان، دا اوس یې ورته هولوکاست وایي چې یاره تاسې دغه ورځ مه یادوئ. 15 لکه یهودیان هغه وژلي. هولوکاست باندې اوس سخته پابندي ده، د یورپ په هغې باندې شرمېږي چې دا موږ څنګه ظلم کړی. 15 لکه یهودیان مو وژلي. او هلته چې کوم خلک په یورپ کې د هولوکاست ذکر کوي نو دا باقاعده جرم دی، دا د آیین نه بغاوت دی. په آیین کې د یورپ دا لیکلي دي د مختلفو ملکونو چې دا ورځ به تاسې بلکل نه یادوئ. دا جرمنیان چې کوم وو دا هټلر دا په خپله باندې عیسایي وو، خو د دې خلکو سخت دښمن. او هغه وایي دا لږ نسل مې ځکه پرېښود چې یاره دا پښتني خلک بیا په ما باندې لعنت نه وایي، چې دا خلک بیا وایي چې یاره دا په هټلر ښه کار کړی، چې د دې خلکو دې کردار ته ګوري چې بیا په ما باندې شاباسي وایي چې یاره دا غلط خلک دی، چې دا ټوله دنیا د دې خلکو د سازشونو د لاسه ورانه. دا بیا د هټلر د مرګ نه بعد د 1948 کې بیا د برطانیې او امریکې راوستو او دغه د مسلمانانو چې کومه ځګونه وو دا یې ورته حواله کړو. نو څه خو د هغې په پشت باندې امریکا ده او څه د هغې په پشت باندې برطانیه ده. خو دا نه چې د دغه ځګینې مسلمانان چې کومه دي نو هغې په خپله باندې کمزوري اختیار کړه او خپلې علاقې ورته پرېښودې. نو چا دغه علاقې په جنکو باندې ورکړې او چا په ځمکو باندې ورکړې. د باچا خان یو کتاب لیکلی دی زما ژوند او جدوجهد، هغه وایي زه دغه علاقې ته تللی وم په سن 4849 کې چې دا یهودیان به نوي نوي راتله دغه علاقو ته، او وایي دا خلک داسې وو چې دا خپلې ځمکې به یې په هغې باندې خرڅولې په ارزان ریټ باندې. دا خلکو سره خو ډېره سرمایه وه، ډېرې پیسې ورسره وې. نو موږ به دغه خلکو ته وایي چې داسې چل مه کوئ او دا خپلې ځمکې مه خرڅوئ. ولې ورکوئ دې خلکو؟ وایي هغه خلک ووایي چې نه دا یهودیان ډېر زیات بېوقوفه دي او قومخلان دي، دا ځمکه خو زموږ ده، موږ یې دوی له ورکوو، بله ورځ به امام مهدي راشي موږ به یې بېرته واخلو. نو امام ورته وایي چې یاره که امام مهدي هم راشي خو چې ستاسې دا کردار ویني نو هغه به وایي چې یاره دا یې ښه کړي دي چې دا یې نه راوستي دي. په جینکو باندې به یې دغه علاقې ورکولې، په پیسو باندې به یې دغه علاقې ورکولې. ځینې علاقې خو داسې دي چې دا یهودیانو په زور باندې قبضه کړې، دغه د غزا پټۍ او دغه علاقې چې کومه دي، خو دا ځینې داسې دي چې دا د مسلمانانو په خپله باندې خرڅې کړي دي، په خپله باندې خرڅې کړي. دغه علاقه اوس داسې ده که په هغې کې مړ شماري وشوه هلته د یهودیانو تعداد ډېر او د مسلمانانو تعداد کم دی. دا د دویم جنګ عظیم نه بعد او دې خلکو بیا دا چل وکړو د اتحادي چې کومه قوتونه وو چې دا خلک یې راوستو او دغلته یې آباد کړو. کېدای شي بیا راجمع شي وي، الله وله بل څوک وګوري. دا چې کله به راجمع شي یو لږ سر راپورته کړي، الله وله بیا بل څوک وګوري او بیا د هغه په لاس باندې تباه شي. وقضینا موږ فیصله لېږلې ده الی بني اسرائیل، بني اسرائیلو ته په کتاب کې لتفسدن فی الارض چې تاسې ګمراهۍ کوئ په ځمکه کې مرتين دوکرته ولتعلن تاسې به سرکشي کوئ علوا کبیره لویه سرکشي. فاذا جاء وعد اولاهما کله چې راشي اولنۍ ګټه بعثنا علیکم موږ به راولېږو په تاسې باندې بعضا لنا خپل داسې مخلوق ولي بأس شدید چې هغه خاوندان د سخت جنګي. دا وخت نصر او دغه پوځیان وجاسو دغه به ورننوځي خلال الدیار په منځونو د کورونو کې، یا به کور ته دننه وځي نو بیا به د خلکو بېعزتي هم کوي او بیا چې څه
له په لاس باندې وزین هغه به مو او وکانه وعدا دا وعده دا مفعولا خامخ کېدونکې ثم رددنا لكم الكرة بیا موږ واپس کړه ستاسې دپاره غلبه علیهم په هغه خلکو باندې سایر سیرانې په لاس باندې د ذوالقرنین په لاس باندې بیا موږ تاسې له فتح درکړه په هغې باندې وامددناکم موږ ستاسې مرسته وکړه باموال په مالونو باندې وبنین او په بچو باندې وجعلناکم موږ وګرځولی تاسې اکثر نفیرا ډېر په شمار کې اوس خو بیا ډېر زیات کم شوي دي د یهودیانو دومره آبادي ده لکه څومره آبادي چې زموږ د دې کراچۍ ده د ډېر کم دي خو دا چې ټول دنیا په سر راغستې ده ان احسنتم احسنتم لانفسکم موږ ورته وویل که تاسې ښېګړه کوئ نو تاسې به دا ښېګړه د خپل ځان سره کوئ او وإن اسأتم که تاسو بدي کوئ نو فلها بوج دی په تاسې باندې فإذا جاء وعد الآخرة کله چې راشي وروستنۍ نېټه بیا به موږ جوړ خلک په تاسې باندې مسلط کړو د هغې نتیجه به دا شي لیسلو وجوهکم دا خلک به وران شي ستاسې مخونه او ولیدخلو المسجد دا خلک به داخل شي مسجد ته مسجد اقصی ته کما دخلوه لکه څنګه چې دا خلک داخل شوي اول مره والکات او هغه شان ته بیان به بیا ولیتبرو او دا خوږیان به تباه کړي ما هر هغه څیز غالب چې دوی په هغې باندې غالب شي تدبیره په هلاک کولو سره ولتبرو لیوبا تباه کړي ما هر هغه څیز غالب چې دوی پرې غالب شي تدبیره په هلاک کولو سره په تباه کولو سره عسى ربکم نږدې ده چې ستاسې رب ان یرحمکم په تاسې باندې رحم وکړي وإن عدتم که تاسې بیا واپس شوئ دې سرکشۍ ته عدنا موږ به بیا واپس شو بل څوک به په تاسې مسلط کړو وجعلنا جهنم موږ ګرځولی دی جهنم للکافرین د کافرانو دپاره حصیرا قیدخانه مولانا وایي سلیمان کے بعد بنی اسرائیل نے دو الگ الگ سلطنتیں قائم کر لی تھی شمالی فلسطین اور مشرق اردن پر اسرائیلی ریاست تھی اور پایتخت سامریہ تھا اور جنوبی فلسطین کے علاقے میں یہودی حکومت قائم تھی جس کا پایتخت یروشلم تھا اسرائیلی ریاست کی مکمل تباہی 721 قبل مسیح اشور کے بادشاہ صاحبوں کے ہاتھوں ہوئی ہزاروں قتل ہوئے اور 70,000 جلاوطن کی گئی اور یہودوں کی پہلی مکمل تباہی 587 قبل مسیح بابل کے بادشاہ بختنصر کے ہاتھوں ہوئی 539 میں جب ایرانی فاتح سائرس ایرانی کسروں نے بابل کو فتح کیا تو یہودوں کو بھی آزادی ملی اور 175 کے بعد یہود کی مشہور تحریک کی وجہ سے بنی اسرائیل کی متحدہ ریاست قائم ہوئی جو 67 قبل مسیح تک قائم رہی اور دوسری مکمل تباہی 70 میں رومی بادشاہ ٹیٹس کے ہاتھوں ہوئی 1,33,000 قتل ہوئی اور 67,000 غلام ہوئے دونوں تباہی ان هذا القرآن يتمنى قرآن شده يهدي سملا خير التي هغلا هي قوم سيغبيه برابرتا قوم من أسوأ ويبشر المؤمنين وزير وكي مؤمنان الذين مؤمنان وكسان يعملون الصالحات شهدقام بنكي أن لهم الذي خلق دفارا كان كبيرا ويجر وأن الذين وكسان لا يؤمنون شيء إيمان ذري بالآخرة فاقدفاني أعتدنا لهم تيكنا الذي خلق دفارا عذابا أليما عذاب الدونك ويدعو الإنسان وغير الإنسان بشر دعاءه پشانتا د وختو خیابرا انسان په تادی باندې عذاب نشي غواړي لکه څنګه چې کله په تادی باندې خیر غواړي وکان الانسان د انسان عجولا پروا کوونکی وجعلنا الليل مغرزولي دا د شپه او نهار او ورځ آیتین دوه نښې د قدرتو شپه او ورځ دا دواړه نښې د قدرت دي د الله په وجود باندې او د الله په وحدانیت باندې دلالت کوي دا په خپل ټایم باندې ځي او په خپل ټایم باندې راځي نو د هغې مطلب دا دی چې د دې په پوښ باندې یو قوت شته او طاقت شته چې هغه الله دی ومحونا موږ تیاره کړي د آیت اللیل هغه نښه د شپې وجعلنا موږ ګرځولي د آیت النهار هغه نښه د ورځ مبصرا روښانه ایوه تیاره پیدا کړې ده چې خلک پکې ارام وکړي دا بله روښانه پیدا کړې ده چې خلک پکې خپل کارونه وکړي دا یوه روښانه پیدا کړې ده لتبتغوا د دې لپاره چې تاسې ولټوئ فضلا من ربکم روزي د خپل رب چې پای کې د الله مزدوري وکړئ او دا شپه ورځ د دې لپاره راځي ولتعلموا د دې لپاره چې تاسې پوه شئ عدد سنین والحساب په شمېر د کلونو باندې او دغه شان حساب وکړئ
اور اس کو معلومات ہوتے وكل شيء او هر یو څه فصلناه تفصیلا تفصیل سره بیان کړو تفصیل سره وكل انسان او هر انسان چې ځمناه من خلوی دا دوایه دا عمل نامه فی عنقه دا په غاړه کې الله د هر چا عمل نامه دا په غاړه کې ده او ټول اثر پای کې په ریکارډ باندې راځي ونخرج له من برعو رسول د عمل نامه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ونخرج له من برعو رسول د انسان لپاره د قیامت په ورځ باندې کتابا د عمل نامه یلقاه د تمام مخامخي منشورا ورورا الله وی اقرا کتابک دا خپل عمل نامه اوس په خپل باندې وایا په خپل باندې ولې چې سدي پکې کما بنفسه کافی تن په خپل باندې یو منظر یاده کا په خپل ځان باندې حساب سره کې ځان مبارک په فیصله په خپل باندې او کړي تر جهنم مستقیم کی او تر جنت مستقیم باندې خدا سو چې قسم الله او انما يهدي دا سره قسم الله رواني دي د نفسه هي د خپل کې د لپاره ومن ضل سوچ گمراه شو فإنما يضل ان دا انسان متحققي عليها چې بوج به پدوانه ولا تزرون مبارئ زوارة يبارون شيء فرعون تبشا وما كنا منذرين معذبين عذاب ورسول حتى نبعث رسولا تدي چې موږ راولېږو په دې خلکو باندې پیغمبر وما كنا منذرين معذبين عذاب ورسول حتى نبعث رسولا تدي چې موږ رسول راولېږو یا برابر راس رسول په خپل باندې راشي او یا د رسول تعلیمات راشي وزارتنا کله چې موږ اراده وکړو نو موږ ته تاکي چې موږ تباہ کیو کله امرنا متربیها هم بشران په طالبانی خراب سرکش خلق امرنا په معنا د امرنا خراب خلق پالي کې بشران کو او پسفو فيها داخله